د یو تجارتي سنټر پرانسته کیږي د المونیم یو نوې غونډې ایجنسی دوی غشته ده او دا محترم جناب حضرت مولانا یاسر جان صاحب او هغه سره بل محترم رور جناب عادل صاحب او جناب عبدالله صاحب نو په دې علاقه کې دوی د هغې المونیم دا یو سنټر نن پرانسته کوي او افتتاح کوي او خواهش د دوی دا دی چې د دې پرانسته د یو دیني مجلس نه وشي د الله د کتاب نه او د دین د درېو څلورو خبرو نه نو موږ د الله نه سوال کوو چې الله پاک دا ځای د دوی دپاره برکتي کړي او الله دا پرانسته د دوی دپاره مبارکه کړي او الله پکې ورله ډېر خیر او برکت واچوي زما وروڼو شریعت کې حلال تجارت کول دا ډېر لوی اجر لري ګورئ یو انسان دی چې په دنیا کې ژوند تېروي نو دی به ځان لم د نفقې بندوبست کوي دی به خپلې ښځې بچو لم کوي او دی به کوشش کوي چې زه داسې نفقه وګټم چې زم پې د پردي سوال نه بچ شم زما بچیم پې اسوده حالي زما کور والا مسوده حالي زما د ډوډۍ د جامې د مسکن د لباس او د غم خاده سیستم هم برابري او ورسره که دا سوچ راغی چې یاره زه پکې حج وکم عمره پکې وکم جومات سره امداد وکم مسکینانو فقیرانو سره امداد وکم مدرسې سره امداد وکم دا خو بیا ډېره لویه خبره ده نو تجارت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی تجارت صحابه کرامو کړی دی او د نبی علیہ السلام په مخ کې کړی دی او حضور پاک فرمای التاجر الصدوق هغه تاجر چې رښتیا وایي ابل او زمزمون په تنګي کې یو پرانسته و نو هغې کې ما دا خبره وکړه او تاسو ته هم ویم یو کاروبار کې دروغ مه وایئ رښتیا خبره کول پکاري بعضې سړی دروغ وایي وی دا په دې راغلی دی او هغه د هغې نه په کم ریټ راغلی نو دا ګناه ده خپل تجارت په دروغو حرامول نه دي پکار نو التاجر الصدوق چې تاجر رښتونی وي الامین او امانتګري چې خیانت نه کوي امانتګر څه ته وایي خیانت ته چې نه کوي هغه ته وایي څه مطلب چې شی سوچه خرڅوي دا نه چې یو شی پاکستانی میں لیکلی چې دا د جاپان دی یو سړی یو شی د چین وي او د پې لیکلي چې دا میډ ان انګلینډ او یا میډ ان جاپان دا ګناه ده یا د دوکې شی خرڅوي 2 نمبر په 1 نمبر خرڅوي دا سخت جرم دی ګناه ده حرام دی نو دی به خیانت نن سبا زموږ ټول خلک خپل حرام په ځان حلال په ځان حراموي 2 نمبر څیزونه خرڅېږي او دغه رنګې د چین شی به جاپان به پې لیکلي او د دوکې یوازې دا نه لاندې خراب ټماټر اچولي او بره په کریټ کې ښې ښودي لاندې واړه لوګانې بره پې غټ ښې ښودي کریټ کې وګوره امونې لاندې پکې کچرې وي وړې وي بره پې غټ اچولي ټول دوکې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل یو بازار کې روانو یو سړي غنم خرڅول نو لاس یې پکې و لاندې لامدو وی ما هذا داسې دي بره اوچتې و لاندې لامده دي لامده په وزن کې ډېر خېږي وی اصابته السما باران پې شوی دی عجیبه دا د باران په بره کېږي که په لاندې کېږي نو بیا ورته وفرمیل چې دا لامده به دې بره کړي چې سړي ته ښکاره شي نو ګوره ټګي کول او دوکه کول دا په شریعت کې ګناه ده بل قسمونه خوړل بعضې خلک قسمونه خوري په خپل مال قسم خوړل او د خدای نوم استعمالول دام جرم دی دام ګناه ده دا یو سړی یو شی خرڅوي او په نغدو باندې په عام قیمت خرڅوي او په قرض یې لږ ګران خرڅوي نو دا خیر دی دا په شریعت کې منع نه دي خو دې ډېر ګران به نه خرڅوي ګزارې سره به خپله ګټه کې دا بیا خیر دی بل به د سودي کاروبار نه ځان ساتئ سود ډېر خطرناک دی نبی علیہ السلام فرمایي چې 1 روپۍ د سود اشدو دا ډېره سختره من 36 زنیتن 1 روپۍ د سود دونه خطرناکه ده لکه 6 دېرش
زناکارون هم د خدای په نزد زیاته ګناه ده. او رسول الله مبارک فرمایي چې درهم د ربا سود چې دی او یا ګناهونه دي. په دې کې رکوټي ګناه دا سره لکه سړی خپلې مور سره زنا وکړي، لاس شوه لکه چې مور سره او یا کرته زنا وکړي. 1 روپۍ د سود دونه خطرناکه ده. نو سود نن سبا ډېر زیات عام شوی دی. خلک په سودونو د بینک نه پیسې علي بل نه علي بل، دا ډېر سخت جرم دی، دې نه به ځان ساتئ. نور تجارت خو ډېر لوی بهترین شی دی. صدقه به ورکې، زکات به ورکې، خپلو بچو له چې حلاله نفقه ورکې، په دې کې هم ثواب دی. صرف یو خبره کوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په مدینه منوره کې روانو، یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه، هغه سره لاس میله وکړو. د هغه د الله سخت او دلته غوټې وې اکثر چې څوک کار کوي د الله سے سخت دی. حضور پاک ورته وفرمایل سعد دا لاس خو دې سخت دی دا ولې؟ هغه وی د الله رسوله بچو له پې ډوډۍ ګټم، سسکوره رمبې چاري دې سره الله سختېږي، بچو له نفقه ګڼم. یقینو کې حضور پاک مبارک دا هغه صحابي لاس سره اوچت کړل او ښکلی کړل، وی دا لاسونه به جنت ته ځي. نو که یو سړی خپلو بچو له ښځې له حلال رزق ګټي چې زما بچي مونځ وکړي، جامه واچوي پونس پې وکړي، زما بچي بل محتاج نه نشي بل چاته، د سوال نه خلاص شي، د ګناه نه خلاص شي، دې کې خو ډېر لوی اجر دی. خو یو څیز به کوئ، ادا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، کوشش به کوئ چې د مونځ نه غافل نشئ. ډېر خلک چې ګاک راشي دي مونځ پرېږدي یا ځان له وکړي، قسم دی چې 100 ګاکونه 1 لک روپۍ هم چې وګټې دلته د جمع مونځ ته قیمتي دی. نو دې ته مه ګورئ چې د مانځه ټیم یې 10 منټه مخکې جومات ته ځئ، که ګاک راشي وی وروره راځه ته مونځ وکړه زه مونځ کوم بیا راځم. دې کې به خدای برکت اچوي. او که تا د ګاک د وځې هغه خپله جمع پرېښوده، مونځ د نه قضا شو، لوی تاوان دی وکړه. ګټه خو د خدای په لاس کې ده، د شریعت مطابق چلېږه، نو انشاءالله خدای به دله برکت اچوي. بل ډېره ګټه نی پکار، داسې وي چې بعضې وخت کې د یو ګاک نه سړی په یو ځل ګټه وکړي، بیا خلکو ته وي دا پلانکې ظالم نه مه ورځه. نو دا تا تاوان دی پکې، لږه ګټه کوه. پښتانه وایي لږ خوره تل خوره، بیا همیشه به یې خورې. نو تجارت ښه شی دی، خو چې د شریعت د احکاماتو لحاظ پکې و دا به انشاءالله ډېر ښه وي. ولې به ډېر ښه وي؟ ځکه مولانا یاسر جان صاحب دا مونږ ته معلوم دی، زمونږ ورور دی، عالم دی، شکر دی الحمدلله، او نیک او صالح انسان دی، او دا ملګري ښه معلومیږي عبدالله صاحب او عادل صاحب. نو انشاءالله العزیز چې د مارکیټ په نسبت د دوی شی به هم ښي، د امید مونږ ساتو انشاءالله، او د مارکیټ په نسبت ریټ به هم ښي انشاءالله. او بل دوی جنسي اغشتې ده، نو د جنسي او د عام مال دکان بیا ځمکې اسمان فرقي. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک دا کاروبار برکتي کړي، الله پاک دوی له د حلال او فراخ رزق ورکړي، الله پاک د خسرانونو او تاوانونو نه په امن و امان کې وساتي، د درې واړو پکې خدای حلال فراخ روزي نصیب کړي، او الله پکې د دوکو داکو نه محفوظ وساتي، الله ته پکې تاوان نه وساتي، الله د پریشانو نه وساتي، الله دا کاروبار ولا خو چلول کې دوی لم ته فایده ورکړي او مخلوق لم ته فایده ورکړي، او خدای ته ول پکې ډېرې ګټې ورکړي، ډېرې صدقو او د نیکو اعمالو توفیق پکې ورکړي، د دوی ژوندونو کې برکت واچي، اتفاق نصیب کې، او د اختلافاتو نه په امن و امان کې وساتي. څومره دوستان چې راغلي دي، څومره دا ټول که څوک څه کاروبار تجارت یا هر څه کې هغې کې ولا الله برکت واچي، په یو قدم ولا اجرونه ورکړي، او ټول که څوک بیماران روغ صحتونه نصیب کړي، د پریشانو نه الله په امن کې وساتي. حاجي صاحب ته دعا وکړئ چې دلم خدای پاک په عمر کې برکت واچي، روغ صحت الله نصیب کړي، ستاسو د ټولو الله پاک راضي شي، او الله مو د فتنو آفتونو مصیبتونو نه په امن و امان کې وساته برحمتک.